له مناسب نه د خبرې کول په دې موقع چې اول خدا خبر ده چې زمونږه د قومي جرګه چې کوم ده نه امن جرګه ده او نه د امن لښکر ده دا د قومونو او چې کوم ده د سیاسي پارټیانو اکټ چې په قومي مسلو په قومي ایشوز باندې چې کوم ده هغه راغونډېږي هر سړی خپل رایه ورکوي او د هغې په نتیجه کې مونږ چې کوم ده د قوم لا د علاقې له خصوصا د نزول مونږ چې کوم ده یو لا عمل ورکو او په مسایلو باندې ځان پوهه کول لاره راوباسو. بنیادی خبره ده دا کوم واقع چې وشوه نو هر سړی به مذمت کوي چې کوم دی یاره دا ښه ونه شو چې کوم دی الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي د هر سړي دا دعا ده. خو بنیادي وجه ده چې دا په تسلسل سره د پښتنو په خاوره باندې خصوصا او بیا په ملاکنډ ډیویژن کې چې کوم زموږ علاقې د دې طرف ته د لهر را روان دی او پوه خلک او چې کوم دی باشعوره قومونو چې کله د مسلې ادراک په ټیک ټاک ټایم باندې ونه کړي نو د هغې نتایج بیا چې کوم دی را روان نسل او هغه کمزوري طبقه پورته کوي چې هغه د خپلې خبرې کولو توان نه لري. ځکه هغه شاعر فرمایي لمحو نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی د منټون غلطۍ چې کوم دی بیا د صدیانو چې کوم دی هغه ظلم او جبر د هغې نه جوړېږي. مونږ په دې موقع باندې تقریبا هر سړی پوه دی چې دا ډرامه د کم ځای نه را روانه ده او کم ځای ته راورسېده. ساده خبره دا ده دا چې کوم دی د نان نیټو ایلای کم جنګ چې په مونږ باندې امریکې او د هغې اتحادیانو چې په خپله دوی چې مونږ نان نیټو ایلای د هغه جنګ دا روان شوی دی د ډرون حملو نه شروع شوی دی د هغې په نتیجه کې بیا دلته چې کوم دی خلک د هغې خلاف پاڅېدلی دی د هغې په نتیجه کې چې کوم دی بیا ټیک ټاک په پلیننګ باندې چې کوم دی د پښتون قام قتل عام چې کوم دی دا یو تسلسل دی دا را روان دی خو څه ټایم له پکې بریک راغی اوس چې کوم دی هغې له بیا یو لاره هواریږي او چې کوم دی هغې ته میدان او چې کوم دی او هغې ته سیمه او چې کوم دی هغې ته ترتیب نیولی شوی دی او د هغې دپاره د پښتنو خاوره چې کوم دی دا په دې هر ماشوم بچی هم پوه دی غټ هم پې پوه دی خو څوک چې کوم دی د تر څو چې موږ دا مصلحت دا صادر غورځولی نه او ټیک ټاک چې کوم دی موږ هغې بلا له په سترګو کې سترګې نه ورکړي کم خلک چې په موږ دا جنګ مسلط کول غواړي نو دا قام د دې نه نشي وتی. په دې موقع باندې زما تجویز دا دی د قومي جرګې ته د دینزو قوم ته چې ټیک ټاک چې کوم دی مونږ خپل دشمن پیژنو دغه شان چې کوم دی دا جنګ په مونږ د چا طرفه مسلط شوی دغه مونږ پیژنو دغه شان چې کوم دی زمونږ قتلیان زمونږ د بچو زمونږ د تورسرو زمونږ چې کوم دی د ماشومانو دا یو جنگ طرف ته چې کوم دی لاره هواریږي او هغه دې ته راورسېده د دې په نتیجه کې که فرض که مونږ خاموش پاتې شو او مونږ په دې باندې چې کوم دی خپل احتجاج ریکارډ نه کو دغه شان چې کوم دی کم پوهان دي په دې علاقه کې کم اهل علم خلک دی کم چې کوم دی هغوی له الله شعور ورکړی دی هغوی ټیک ټاک د قوم نمایندګي ونه کړه په ټیک ټاک انداز باندې نو دا جنگ به بیا زموږ کورونو ته چې کوم دی دا راغلی دی او دا رارسي زه په دې موقع باندې ستاسو په توسط سره د دې مشرانو په توسط سره خپلو ادارو له دا پیغام ورکوم خپل چې کوم دی اسټبلیشمنټ له خپلو هغې ادارو له د چا په لاس کې چې د دې ملک واک دی او چې کوم دی عملي د هغوی سره قوت او طاقت او اختیار دی چې برای مهرباني دا جنگ چې کوم دی مونږ د دې جنگ توان نور نه لرو او مونږ چې کوم دی پښتون قام ډېرې جنازې چوتې کړې ډېر لاشونه مونږ چوت کړه او زه په دې موقع دا خبره کوم چې په دغې جنگ کې چې کوم دی په ذات خود ما جیل تېره کړی دی او زه چې کوم دی ورک وم په کلونو باندې د هغې ښکار زم یم خو نن چې کوم دی الحمدلله د دې مشرانو په دعا او برکت سره دلته بیا ناسیو خبرې کوو خو دا جنګ داسې دی چې په دې کې به هر باعزته طبقه هر د خبرې سړی او هر هغه سړی چې هغه وایي زه خبره کول غواړم زه د قوم نمایندګي کوم نو هغه ته به تریټي او هغه به چې کوم دی د مرګ چې کوم دی پیالۍ له لاس وروړي که دغې ته دا مشران جوړي او دوی دا وایي چې ټیک د موږ دغې بلا له په سترګې ورکو او چې قربانۍ ته موږ جوړ یو نو ټیک ټاک به بیا نمایندګي کوو که دغه نه نو بیا ګوره دغه مشران کم چې کم دی مونږ هغوی لوټونه ورکوو اسمبلو ته هر یو چې دی اسمبلو ته لیږو عزتونه وله مونږ ورکړي دي نن به هغه ټیک ټاک چې کم دی د دې قوم نمایندګي کوي قوم ته به ودرېږي د قوم د زړه اواز به کوي ټیک ټاک چې کم غل دی او کم چې کم دی دشمن دی زمونږ هغه ته به اواز کوي. په دې موقع باندې د ټولو شکریا دا کوم او دا خبره کول غواړم چې د سوات کم دا واقع وشوه د دې په نتیجه کې دا زمونږ دپاره یو تریټ ته یو پیغام دی د دې په نتیجه کې د ادینزو قوم له
زه او قومي جرګې ته دایم چې په ما باندې کومه قرباني راچوي خلک راایستي روډونو درایستي ډیره باقاعده چې کوم دی احتجاجي او یو भरपूर عوامي تحریک چې کوم دی په روډونو باندې پکار دی چې زمونږ دا پیغام د پریس کلب سره سره چې کوم دی عوامي چې کوم دی لار اختیار کې او عوامو کې مونږ شعور پیدا کو چې دې جنگ خلاف را پاسېده پکار دی مونږ خپل قاتل پیژنو مونږ خپل دشمن پیژنو دا چې کوم دی د ډالرو جنگ دی او وس هغه خلک بیا وږي شوی دی کوم خلکو چې ډالري خوړلې دي کوم خلکو د چې نان نیټ ویلای کې فندونه ملاوي ده کوم خلکو چې کوم دی په بهر ملکونو کې ځان لا خپل بچو له مستقبلونه جوړ کړی دي په هغه ډالري بندي شوی دي او د دغه ډالرو د لپاره چې کوم دی دا نوې دام دی او نوې میدان دی او اقا زوړ دشمن دی او اقا میدان به صرف نوې ټاکل کیږي زه په دې موقع باندې ټول شکریا ادا کوم او ټیک ټاک په دې مقدسه مطالبه کوم چې عوامي احتجاج پرودونو باندې او د دینزو په سطح باندې دا پکار دی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.